نن په سواد کې چې زمونږ سره ټولې پارټیانو ملګرو رابطې کړي ټول به انشاءالله تاسو په لاس باندې شاملېږي او خپل مشر له د دې سټیج نه به انشاءالله دا یقین دیانی او دا باور ورکوو ټول په شریکه چې انشاءالله سواد د سرې جنډې دی د عوامي نیشنل پارټۍ دی او زموږ نښه لاټین دی انشاءالله. زه دا یو خبره په هر پروګرام کې کوم نن دلته بیا هم کوم چې مونږ د سواد خلک په خپله پارټۍ او پر خپله سره جنډه فخر کوو فخر او فخر به په دې وجه کوو چې په سواد تکلیف او سخت راغلی وه نو واحد دا پارټي او د دې مشرانو چې د سواد ته خارې د خپله مور ویلې وه او د دې خپلې مور دپاره خپله وینه توی کړې ده د هر کور نه جنازه وتې ده مشرانو بل په یو پارټۍ کې دا توان نشته که پټاخه وډزېږي نو هم د هغه ځای نه تښتي زما مشران دا دی ناست دي چې نن هم په سواد کې معمولي څه حرکت وشي نو زه د خپل صوبایي صدر صاحب بیا مشکور یم چې خپل د الیکشن کمپین یې پرېښی خپل ټول پروګرامونه یې پرېښودي او راغلی او په دې سواد کې زموږ سره په هغه سخته کې ولاړو وایي چې سواد زما دویم کور دی مشره زه په تاسو نظر کې دا یو خبره دوه نورم راوستل غواړم چې په موږ دلته نه 9 کاله کم دور تیر شو نو مشره په تیر ورځو کې تاسو د منګورې ښار ته راغلي وئ چې د منګوره ښار چې دی دا زموږ د سواد زړه دی چې په هغه زړه کې چې د نالو د نکاسۍ نظام نه و په هغه سیلابونو کې ستاسو دا ګاډي هم راوړېدلي دي زموږ دلته چې د حاجي بابا چوک خو بلکل د هغې نه داسې جوړ چې لکه خوړ چې نو زموږ دلته چې هېڅ کارونه نه دي شوي خو چې کوم ممبر پاتې و چې هغه ممبر به صرف ځان مالداره کوو ځان یې مالداره کوو بس ځان یې مالداره کوو نن په سواد کې چې زموږ سره ټولې پارټیانو ملګرو رابطې کړي ټول به انشاءالله تاسو په لاس باندې شاملېږي